السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز سره زه یم ستاسو کوربه فدا محمد. دا وخت کې مونږ کلیر سنگر کې موجود یو او غیر چاپیره دا تاسو ماحول کته شي د واورې ماحول دی او غیر چاپیره نه او سیان ټول موجود دي. مونږ تاسو سره یو څو کسانو ملاقات کوو. جی کتونکو دا وخت کې مونږ سنگر په سر کې ولاړ یو. په دې کې مونږ سره فیملی ماشومان راغلي د دونه مونږ معلومات کوو چې دوی څونه انجوای وکړه په دې ځای کې. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نوم راته ولوایه. سعد نوم مې دی. جې دیر نه راغلی او خپل فیملی سره د سواد دلته د زیاده دلته ووري سنگر ته راغلی او دا ځای ډېر ښکلی ځای دی فیملی سره لکه راتلی شي او دلته د روډ هم صفا دی او د خطرې دغه پکې نشته. زما نوم جمال دی او مونږ کړه واوره هم په لږې فاصلې کې راتلو نیمه ګنټه فاصله وه او څه دومره ګاډي کې هم څه مسله نه وه. زما نوم عمیر دی. والد صاحب نوم مې ایوب باچا دی او مونږ د دیر لور نه راغلي یو. دا ځای انتهایي ښکلی دی. الله تعالی قدرت ته ډېر مزیدار ځای دی. بل دا سیف دی. ټي ایم اې والا خپل کار صحیح کوي او لکه خلک لرې لرې ځي مري ته ځي بل ځي ته ځي خو د هغې نه دا ځای ډېر بهتره دی او مزیدار دی او مري کې ډېر شی حادثات وشو موږ په بل ورستلي وو خو واپس را ماشاءالله ناس مشکلات را بلاړي انجوایمنٹ باندې مې سار نه راوته کنه کو ماسپخین ټایم کې راوته خو ډېر زر راورسو ماشاءالله خو مزار لارم ده سفر مزارو او ګاډي کې سم اسلام نه ولکه بلاري او ماشاءالله خو یخ زګیره د نور علاقون لګډې مزار ده. ये कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. हम लोग पेशावर से हैं. हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर और हम और लोगों को भी कहें कि आए जरूर एंजॉय करें पर एहतियात बहुत स्लिप बहुत आप रखे हैं नहीं बताया ना आपने. बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया. और दूसरों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये कैसा इलाका है? रास्ते में कोई मुश्किलात तो नहीं हुआ है? नहीं रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं हुई. शुक्र है. जोगर बूट पहने जोकर बूट जोगर बूट पहने फिर सही मजा आएगा. फिर गिरेगी नहीं. गिरने का खतरा फिर नहीं होता. जोकर बूट अपने साथ लाना चाहिए. अच्छे वाले सही से पहनने चाहिए. मतलब यहाँ कोट दस्ताने सब कुछ मुकम्मल फिर कुछ तकलीफ फिर मजा زمانو مې درایل دی لنډي کا اوسېدونکی یم. ما ماشومانو نه اوسو ډېره مزه واخیسته ماشومان. تاسو د نور عوامو ته څه میسج ورکوئ د کم چې سیلانیان دي؟ د منګورې نه نیمه ګنټه فاصله ده او ډېر د چکر ځای دی. فیملي هم راوستی شي ښه ښکلي مزه ترې مو واخلي. موږ ترې مزه واخیسته. عبدالله د کم ځای نه راغلی؟ د ساعت نه. السلام علیکم. فاطمه منصور. موږ د لنډي کس نه او ډېره مزه یې راکړه. دلته کې راشي انجوایمنټ دی. وایي کې ښه ښکلي واورې دي ښکلی ځای دی. زما نوم زنیرا دی. لنډي کس نه وامېغسته دلته راشي دا چکر ځای دی. زما نوم دی عایشه. زه لنډي کس نه راځم. لنډي کس نه راغلی یم. زه دغه ته راغی سنګر ته. وخت ښکلی و. زما نوم عبید دی او زه د منګورې اوسېدونکی یم او واوره چې ده نو واورو نه خو مونږ ډېر خوند واخیستو. مونږ چونکې په خپله د منګورې یو او دا مې مامو جان راغلی د کراچۍ نه دی مې ورستی دی. نو د دې علاقې نوم چې دی سنګر دی. سنګر ډېر ښایسته ځای دی او دا د منګورې نه کلیل سنګر او د زموږ سره دلته خوا کې د بونیر باډر هم دی ورسره. نو دا چې دی د منګورې نه غالبا چې په موټر سایکل لاځې نو داسې یو 15 یا نیمه ګنټه ډرایو کې دی. ګاډي کې هم داسې دی نو ډېر نږدې دی. او فیملی والا ته یاره د فیملی دپاره هم ډېر بهترین سپاټ دی ځکه زیات تر رش نه وي که نه. که د دې نه علاوه داسې چېرته هوټلې یا چېرته داسې د خوراک څښاک څیزونه به کې سړی ایزیلي میلاویږي نو هغه به بیا چونکې ډېر زیات ښه شي. او جی او زمونږ سره یو کراچۍ ملګری هم دی. څنګه چې دی ملګري ووایي چې میلمه دی چې دی څه وایي دی خو د کراچۍ ګرمي وخوړلې خو اوس د سوات د موسم ته څه وایي؟ څه په کوم نظر ګوري؟ د سوات ډېر ښکلی موسم دی او چې څوک کراچۍ په نسبت کراچۍ څه شی دی دا سوات دی. او کله راغلی؟ زما نن تقریبا هفته وشوه.
نو څنګه سمځي درکړه سواد دی ډېر ما خو دوه پیره پکې واوري ولیدې اوري زما نوم نومان خان دی او د دې منګوري اوسېدونکی یم او بس نن چوټۍ ورځ وځي راووتو چکر یې راووږو دا دی راته په لنډوم دی او مونږ ټول مېلمنو ته دغه کوو چې یاره لرې مه ځئ لکه اوس پرون چې کومه حادثه شوې ده نو د هغې د وجې لکه ډېر خفګانونه او ډېر دا ښه ښکلی بلکل نږدې ځای دی او ډېر ښکلی ماحول دی ډېر زبردست نږدې هم دی او ښه ښکلی لکه بس راوځئ د فیملی سره نو ښه په احتیاط او کوشش کوئ چې لکه هېڅ دغه نه شي ونې پټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی ونې پټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه